دین وروستو اشنا با جوړي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او تاسو ته خپل شعرونه وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مې کړی وختي او د صدر صاحب په اجازه باندې څو متفرق شعرونه زاړه او نوي که څه شعر یادېدل دوه درې به ووایم چې د غزنوي د بچو تورې چې زنګونه نیسي، د غزنوي د بچو تورې چې زنګونه نیسي، د سومنات بچي به خود د غزني غرونه نیسي. د غزنوي د بچو تورې چې زنګونه نیسي، د سومنات بچي به خود د غزني غرونه نیسي. او د رنجیت سنگ بچو ته لار د پیښور ورخایي، د پیرنګي د سازش بوټی اوس ګلونه نیسي. حیران صاحب دوه درې شعرونه نور چې مړې رښتیا وایه نو څنګه بچا خوب کړی وی، مړې رښتیا وایه نو څنګه بچا خوب کړی وی، ستا د بنګړو له دغه شړنګه بچا خوب کړی وی. مننه. مړې رښتیا وایه نو څنګه بچا خوب کړی وی، ستا د بنګړو له دغه شړنګه بچا خوب کړی وی. څه به د کاره ستړی راغلم او څه خوب د ځوانۍ، څه به د کاره ستړی راغلم او څه خوب د ځوانۍ، ګنې نو یې د کټ په لنګه بچا خوب کړی وی. مننه. څه به د کاره ستړی راغلم او څه خوب د ځوانۍ، ګنې نو یې د کټ په لنګه بچا خوب کړی وی. او څه د روزګار غمونه، څه زمونږ مینې توبه شفق، څه د روزګار غمونه، څه زمونږ د مینو توبه، په داسې حال کې بې د بنګه بچا خوب کړی وی. مننه. څه د روزګار غمونه، څه زمونږ مینې توبه، په داسې حال کې بې د بنګه بچا خوب کړی وی. او انسانیت پکې بیخي د زور د کور وینځه وه. ډاکټر صاحب انسانیت پکې بیخي د زور د کور وینځه وه، له دې پیغور له دغه ننګه بچا خوب کړی وی. انسانیت پکې بیخي د زور د کور وینځه وه، له دې پیغور له دغه ننګه بچا خوب کړی وی. او حیران صاحب آخري شعر چې زما له سترګو به یې وړه د زلمیتوب خوبونه، زما له سترګو به یې وړه د زلمیتوب خوبونه، ستا د یادونو د قلنګه بچا خوب کړی وی. ډېره مننه.